أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ننني درس کې ان شاء الله العزيز سورة توبہ پارہ نمبر 10 رکو نمبر 8 آیات نمبر 60 ویلے کیږي. د مخکې آیات سره ربط او مناسبت ده چې د مخکې آیات کې چې نو هغه د حرقوس بن زهیر د هغه چې نو هغه منافق قصه ذکر شوله چې حضور علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه ویل العیاذ بالله چې د الله پیغمبر تاسو چې نو هغه په دغه تقسیم کې چې نو هغه عدل ونه کړو. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې انما الصدقات للفقراء والمساکین چې د دې د نصاب د دې مصرف د پیغمبر کار هم نه چې پیغمبر په خپل تربانه چې نو هغه ذکر کی بلکې د زکات صدقه مصرف دا خود الله د طرفه دی. الله چې نو داغه تعیین کړی دی چې چاله بچنه نو هغه زکات ورکولې کیږي او چاله بچنه نو هغه زکات نه ورکولې کیږي. لکه دغه شانت دی نو هغه زیاد رضی الله تعالی عنہ زیاد بن حارث سدائی رضی الله تعالی عنہ ابو داود شریف روایت دی دغه مفهوم دی. تفاسیر چې نو هغه هم ذکر کړی دي چې زه د حضور علیه الصلاة والسلام مجلس کې ناسوم ایمان راوړم زوال ته ناسوم په هغې کې نو هغه ما د اندازه وشولم چې حضور علیه الصلاة والسلام زمونږ د قبیلې متعلق چې نو هغه کسان لیږي چې لښکر تیاری چې د هغوی سره لاړ شي جهاد وکړي. نو ما ورته چې د الله رسوله تاسو چې نو هغه مهلت مال راکړئ زه د هغوی ته چې نو هغه پیغام ورکوم د هغوی بس تاسو دا دین او کلمه ووایي بغیر چې نو هغه د جهاد نه بغیر د جنګ نه به د هغوی ایمان راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صحیح ده هغه یو خط ولیکلو هغه خط کې د هغوی له دعوت ورکړلو د هغوی ته چې کله هغه میلاو شو د هغوی ټول په ټوله مسلمانان شولو. نو چې کله د هغوی ټول په ټوله مسلمانان شول نو حضور علیه الصلوۃ والسلام د هغه تعریف وکړو چې زیاد ستا چې نو هغه په خپل خلکو کې ډېر لوی مقام او حیثیت دی د هغوی ستا خبره چې نو هغه مني. نو بیا د دغې سره هغوی د قشانت یو کس رالو او د هغه چې نو ته وکړي چې موږ له دغه زکات نه د صدقاتو نه موږ له چې نو هغه حصه راکړه. نو الله رب العزت با پیغمبر ورته دا آیات ویلو چې زه په دې کې ګورم که په دې اته مصرفو کې تو یې جو تعالی به زکات درکم او که د دې مصرف کې تو نه نو بیا ستا چې نو هغه زکات حق نه کېږي. دا آیات رالو. بهرحال صدقات دا د صدقې جمع ده او صدقه ویل کېږي هغه مال مخصوص ته چې هغه سړی د الله رب العزت د رضا د پاره د مال نه چې نو هغه وباسي نو دې ته ویل کېږي صدقه. او صدقه نو علامه ترمذی نو هغه ثناء الله فانی فتی رحمه الله تفسیر مظهری والا هغوی ذکر کړی دی وایي کله چې نو هغه صدقه مطلق ذکر شي نو د دې نه مراد چې نو هغه صدقه واجبه وي او صدقات واجبه او زکات دا چې نو هغه په دې باندې د اطلاق کېږي او کله چې د دې باندې څه قرینه راشي د هغې سره د نفلي څه ذکر وي نو بیا د دې نه مراد چې نو هغه صدقات نافله هم وي. نو صدقې ذکر د دې اطلاق د په زکات هم کېږي صدقات واجبه باندې هم کېږي او د دې اطلاق چې نو هغه په نفلي صدقه باندې هم کېږي. نو گویا چې نو هغه صدقې په دوه قسمه شوې. نو یو صدقه چې نو هغه شوله چې هغه زکات او صدقات واجبه دي کفارات شولو کفاره یمین شوله کفاره زهار شوله فطرانه چې نو هغه شوله او شر چې نو هغه شولو. نو دې ته هم صدقات دی چې نو هغه صدقات واجبه په حکم کې دي. نو د دې دپاره مصرف دا اته کسان اته قسمه خلک چې نو اته صنفه خلک دي کم چې په دې آیات کې ذکر دی. دویم قسم چې نو هغه دی صدقات نافله. نو د نفل صدقې د پاره چې نو هغه بیا سني
هر چاله ورکولی شي، هر ځای کې چې نو د هغې بیا صرف کېږي، هر چا باندې چې نو هغه کېږي. الله رب العزت وایي انما الصدقات للفقراء. نو وړاندې شرط یې نو ذکر کړی، انما دا کلمه حصر دی، دا د انحصار د پاره هم راځي. صدقات للفقراء دا خو صرف او صرف د فقراو چې نو هغه حق دی، والمساکین او د مسکینانو چې نو هغه حق دی. اوس فقیر څه ته ویلی کېږي او مسکین چې نو هغه څه ته ویلی کېږي. نو دا د اعتبار چې نو د زکات د مصرف په اعتبار سره دا دواړه چې نو هغه یو شانتي دي. البته د فقهاو په نسبت باندې لغوي طور باندې په دې کې لکوټ اختلاف چې نو هغه شته. فقیر هغه کس ته ویلی کېږي چې د هغه سره د نصاب نه په کمه باندې مال وي. نصاب کم چې د شریعت نصاب دی دا چې نو هغه خالص سره زر زه نو هغه 9.5 تولې او خالص 5 زر چې نو هغه 52 تولې او یا دغه شانتي مال تجارت هم دا سړی سره وي، نو دا سړی چې نو هغه صاحب نصاب شو. یا د دې دواړو مشترکه ورسره وي، 100 سره سپین زر وي، 100 سره سره زر وي، 100 سره مال تجارتي یا 100 سره نقد روپۍ، او دا ټول را جمع کړی شي او د دې د جمع کېدلو نه وروستو دا 52 تولې چاندی چې نو قیمت ته رسي، نو شریعت په اصطلاح کې دا سړی چې نو هغه سره صاحب نصاب دی، د مالدار دی. نو دې سړی ته چې نو فقیر هغه کس ته ویلی کېږي چې د هغه سره کل مالیت د خپل قرضې نه، د خپل خرچې نه، د هر څه نه ما سوا د هغه سره چې نو 52 تولې چاندی چې نو په قدر باندې مال نه، نو دې سړی ته ویلی کېږي فقیرو. مسکین هغه کس ته ویلی کېږي چې د یو ټایم اخري او د بل ټایم د سره درک چې نو هغه نه لګي، نو دې سړی ته ویلی کېږي څه مسکینو. امام شافعي رحمه الله د دې چې نو هغه الټ وایي. نو اوس دې کسان چې نو هغه دي، نو څنګه چې زکات د پاره چې نو هغه د فقر او مسکین کېدل چې نو هغه شرط دی، نو دغه شانتي د زکات د پاره چې نو هغه بل شرط تملیک هم دی، مالک جوړولو. چې ته یو کس لچې نو هغه زکات ورکي، نو د زکات کې دغه کس چې نو هغه مالک جوړ شي. کدی پاغه کې د مالک جوړېدلو صلاحیت نو یا ته دغه مالک جوړ نکو، اسی برای نام چې دی نو هغه دل دی ورکولو، نو په دغه صورت کې بیا زکات چې دی نو هغه نه ادا کېږي. لکه مثال په طور کې زکات چې دی نو هغه ته اوس راوړلو او ته چې نو هغه په جماعت کې لګي، نو جماعت فایدې شته، ښه کار دی، ثواب، خو د زکات مصرف چې دی نو هغه نه دی. ځکه جماعت چې دی نو هغې کې تملیک پکار دی او جماعت په خپله چې دی نو هغه څه شی قبض کولی نه شي. یی چې نو هغه په داسې یو ځای کې ولګي چې د هغې نه چې نو هغه غریب ته فایده وي، نو که فایده غریب ته وي نو په دې کې زکات نه ادا کېږي تر څو چې غریب د هغې کې نو مالکانه طور باندې د هغې چې نو هغه مالک شوی نه. لکه مثال په طور کې په دې لاره باندې مونږ زو راځو، سړی پیسې راوړي په دې لاره یې ولګوي، که هغې چې نو هغه مور یې مړی او که نیا یې مړی او که پلار یې مړی او د هغې کفارات وي، هغه په هم نه کېږي. مال اول ځکه تاسو ته ووي چې کفارات، که هغه کفاره زهار وي، که هغه چې نو کفاره یمین وي، که هغه چې نو هغه د منځونو کفاره وي، که هغه د روجو کفاره وي، او که دغه شانته چې نو هغه صدقې فطر وي او که عشر وي، دا په رفاهي یو کار کې چې نو هغه هم دا نه لګي. دی وجې په دې په نوم باندې چې څومره ادارې جوړې شوي، دی له دا زکات یا دا شزونه ورکول دا نه ادا کېږي. چې کم ورکړی دی د هغې خپل سړی چې نو هغه دوباره هغه ادا کړي دا نه رسي. نو چې کله نه کېږي نو دا په هغې کې نه دی، ځکه فقیر مالک جوړول شرط دی. نو چې تا خو په هغې کې هغه مالک جوړ شوی نه دی، یقیني طور باندې دا هېڅوک نه کوي. او دغه شانتي مدرسه شوله، نو د مدرسې په تعمیر باندې هم زکات چې دی نو هغه نه کېږي. مدرسې تعمیر کې چې نو هغه د ملکیت صلاحیت چې دی نو هغه نشته چې هغه مالک جوړ شي. البته په دغه مدرسې کې که یو غریب طالب له چې نو هغه کتابونه واخیستلی شي، هغه له جامې واخیستلی شي، هغه له خوراک چې دی نو هغه ورکړی شي، نو بیا زکات چې نو هغه ادا شو، ځکه د هغه د هغې مالک جوړ شولو. خو که ته د هغه ته پنکه ولګي، چټای چې نو هغه ولا واغستو، تا قالین دی ولا واغستو، ټایل دی ورته ولګول، نو په دې زکات نه ادا کېږي. ځکه د زکات کې دویم شرط هغه ملکیت جوړول دی، مالک جوړول دی. مالک چې نو هغه جدا شی دی، فقیر ته پیدا رسول هغه جدا شیز دی. څوک محله کې چې نو هغه غریبانان دي،
د پوره وخت چې نو هغې وشولو. بعضې زمونږ اکثر یو جهالت نه دی، دومره جهالتونه قصې دي لاول خو کوي نه، او چې وکړې هم به ورته هم وی خو ده به قرآن قسم کړی مخکې نه به یې تعین کړی چې دا به زه مثال په طور کې دې کس لور کوم او په دې ځای به یې کوم. هسې برای نه هم تپوس کوي. ما نه یو کس نو هغه د کفارو متعلق تپوس وکړو، دومره منځونه قصې دی پاتې د هغې. ما ورته ووی زه ورته یم نه کېږي، هغوی نه دغه ځای کې دغه قوم دی دغه خلک آباد شوي د هغوی اوبو انتظام نشته نو د هغوی غټ سوم. زه یم نه کېږي هغوی دا دی. وایي کېږي لاړ شه ځه نو، چې اوس صورت یم نه کېږي او تو حق کوې نه د هغو ته د اوبو ضرورت دی او ادا کومه کفاره. نو د دې وجې نه دې کې هغه احتیاط پکار دی. هغه حق شانتې چې نو ګناهګار پاتې شولو. دغه اضافي کارونه کې چې هغه صدقات نفلیه کې چې هغه تو بیا ادا کولی شي، خو کفارات او زکات کې دې نه کېږي، دې کې تملیک چې هغه شرط وي. نو بهرحال نو دې کې هغه یو شرط هغه سره دغه تملیک چې دی نو هغه هم دی. که تملیک ونه شولو زکات چې دی نو هغه ادا کېږي نه. والعاملین علیها او کم چې په دې باندې چې نو راټولونکي مقرر شي اسلامي حکومت وی الله دې غیبانه راولي. نو هغې کې چې نو هغه بیا د زکات اموال ظاهره کې مخکې مونږ تفسیر کړو. نو په هغې کې بیا زکات چې نو هغه څوک حاصلوي؟ حکومت چې نو هغه حق یې د هغوی حاصلوي، ځکه هغې چې نو هغه د مسلمانانو د مصلحت متعلق بیا هغه لګوي. نو په دغې باندې چې کم کسان وي نو هغوی چې څوک راغونډوي نو د هغوی له د هغې نه بیا تنخواه ورکولی شي، خو د هغې کې شرط دا دی چې د نیم نه په کمه زکات به په هغې لګي. دا نه چې دومره ادارې جوړې کړي چې هغه کم شي دپاره اداره جوړه شي د هغې هغه لاګت چې دی نو کم دپاره راغونډوي د هغې نه پیسې ولګي. داسې به نه کوي، نیمه پورې به لګي، نیمې نه په کمه به لګي. که سیوا وي نو د هغې به بیا د زکات نه ادا کوي. والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم او هغه کسان چې د هغوی زړونه چې دی نو هغه صحیح اشنا کوي، د هغوی زړونه چې دی نو نوي نوي مسلمانان شوي. دې کې هم دوه قوله دي. یو قول چې دی نو هغه د مؤلفة القلوب لاول وی بعضې حضرات چې نو هغه ذکر کړی دی، وی دې نه مراد هغه کسان دي چې لاول کې اسلام او مسلمانان کمزوري ول نو دوی به د هغوی له چې نو هغه مال وغیره داسې دا ورکولو زکات نه ورکوي چې موږ ته څه وایي نه، نو د دغې دپاره به یې کولو. او دویم قسم هغه دی چې کوم مسلمانان نوي نوي مسلمانان شول، ایمان چې نه هغه یې راوړلو او دوی سره خپل خلکو تعلق هرڅه بالکل قطع کړل، ختم یې کړل، نو دوی له چې نو هغه اوس لږ مال او دا ورکړي چې دوی چې نو هغه بې سهاري چې نو هغه پاتې نه شي، دوی د سهارو چې نو هغه میلاو شي. نو د وړاندې حیثیت په اعتبار سره دا حکم بیا منسوخ دی. او دویم حیثیت باندې چې نو هغه دا حکم اوس هم سره پاتې دی، خو شرط والا دا دی چې دی به فقیر وي. که فقیر نه نو بیا چې نو هغه وله نشي ورکولی. وفي الرقاب او غلامانو ازادولو کې. اوس غلام نه مراد چې نو هغه د تمام مفسرینو په نظر مراد هغه غلام نه چې کم مکاتب وي، د مکاتب نه ماسوا چې نو هغه نور غلامانو باندې زکات نه کېږي. لکه مثال په طور کې مکاتب هغه غلام ته ویلی کېږي چې هغه سره خپل آقا لیکل وکړل مال دومره مال چې نو هغه ته راوړه 5 لک روپۍ راله راکړه زه به تا چې نو هغه آزاد کړم. بیا د دغې دپاره چې نو هغه سعی کوي، کار کوي، محنت کوي، نو دغې غلام له تو بیا دا پیسې ورکولی شي چې تو دا ول ورکړې او تو ورته چې خپل ځان پکې آزاد کړه. اوس مطلقاً غلام دی نو داسې غلام له چې نو هغه نشي ورکولی. ولې که تا غلام له چې نو هغه ورکړلو نو د غلام له ورکولو په صورت کې بیا چې نو هغه خو د غلام مال د آقا شمارلی کېږي او آقا د هغه په خپله صاحب نصاب دی. دا داسې شروع لکه تا چې مالداره کس له ورکو یا د مالدار کس ویله چې نو هغه بچي له تا ورکو نو زکات یې ادا نه شو. نو د دې ځای وجې نه رقاب د مراد چې نو هغه څه دی هغه غلام چې هغه مکاتب وي. والغارمین او د قرضدارو دپاره هغه سړی چې د هغه د 2 کسانو په منځ کې چې نو هغه ذمواري قبوله کړي په هغې پې قرض راوختی یا آسی په ده باندې چې نو هغه سمې حادثه راغلی، مثال په طور کې دکان یې اور اخیستی یا یې کاروبار چې نو هغه اوس سیلاب پې رالو یا په لار چې نو هغه سامان راتلو هغه هلاک شولو، مختلف صورتونه چې نو هغه کېدی شي. نو په دغې کې دی قرضدار شو نو اوس د سره دومره مالیت چې نو هغه نشته چې دی پې دا قرض ادا کړي، نو د داسې کس دپاره هم تر هغه له زکات ورکولی شي چې د هغه پې خپل چې نو هغه دغه قرض څه کړي ادا کړي. وفي سبیل الله
او د الله په لار کې هغه کسان چې هغه فی سبیل الله اکثر مفسرین چې نو دا غیر د معنی کړل چې هغه کس چې هغه جهاد فی سبیل الله کې ځان د پاره چې نو هغه جهادي سامان اخلي نو دا هغه د پاره یا د الله په لار کې نو هغه اوس وتل جهاد چې نو هغه کوي د سره الچ سشته نه یا دغه شان چې نو هغه طالب العلم شروع چې هغه د مدرسې ته نو هغه زی دغه د کتاب چار نه کیږي دغه چې نو هغه د کرای چار نه کیږي یا نور مال چې نو هغه سره نه وابن السبيل او مسافر د پاره دی مسافر نو سره په کور کلی کې نو هغه مال وسره شته خو زده چې کمزې ته سفر کړی نه او دی چې نو شریع طور باندې چې نو مسافر دی اوس آلتې د سره پیسې چې نو هغه نشتی یا د چا جبو والو یا په بل یو طریقه او دی اوس آلتې غیر شولو د سره پیسې نشتی نو د پاغه ځکه چې نو هغه بیا زکات هغه ورکول شي اگر چې په کور کې سره مال چې نو هغه شته خو اوس پازه کې د ضرورت دی والتي وسره شته نه وابن السبيل نه د ورکول شي فریضه من الله د الله پاک د طرف نه چې نو هغه دا حکم دی نو ما تاسو ته یو شرط چې نو هغه فقر شو او زمون خلکو ته وګورم نو یو مونږ چې نو هغه پر رفای کارونو کې لګاو دا نه ادا کیږي دویم چې نو هغه مونږ سکو زمونږ د خلکو مصرف چې نو هغه کونډه کېدل دي اکثر د کونډې سره دومره مال چې نو هغه دغه ته پټې پاتې شي دغه ته چې نو هغه پنشن پاتې شي دغه ته چې نو هغه کالې پاتې شي دغه ته چې نو هغه نغدي پیسې پاتې شي مونږ وای پلان کې کونډه ده په کونډه باندې چې نو شریعت کې تاسو وسو کتل کنه اته سب صنفونه چې نو هغه اقسام ذکر شول په دې کې د کونډې ذکر شته نه نو بلې باندې زکات نه کیږي شرط ولدارې چې فقر پکې ها کداغه سره اس نول نو بیا پې کیږي یتیم باندې چې نو هغه هم زکات نه کیږي مطلق یتیم غره ولې په دې اته صنف کې چې نو هغه د یتیم ذکر نشته نو زمونږ په اصطلاح کې داري چې بس پلان کې خو یتیم دی نو چې یتیم دی نو دله به زکات خامخا ورکړي نه په یتیم باندې زکات نه کی اوس یو سړی چې نو هغه روغ دی پلاری هم شته مشر رور هم شته ورپسې رور هم شته ورپسې هم شته هغه چې نو هغه شپږ تنه دي اوه تنه وروړي خو ټول چې نو هغه غریبانان دي ټول هر یو کس د پولیټک ته ناست دی نو اوس چې کله دې غریبانان دي او بل طرف ته یتیم دی او هغه چې نو هغه په کروڑاو روپو چې نو هغه مالک دی نو زکات مصرف یتیم نه دغه شپږ کسان چې نو هغه دی چې پلاری هم شته وروړي هم شته خدا غوی سره سشته نه نو شریعت چې نو هغه ذکر د فقر کړی دی د یتیم نه بهرحال نه نو هغه درس ته دی کې دوره مسایل موږ نشو یلی نو بیا چې کله هم زکات ادا کوي نو د هغې سره تپوس چې نو هغه کول دا لازمي دی فریضه من الله دا د الله طرف نه چې نو هغه فریضه ده والله علیم الله رب العزت چې نو هغه پوه دی حکیم او د حکمت خاوند دی نو الله چې چاله زکات مصرف قائل کول نو په دې کې هم د الله پاک د طرف نه حکمت دی چاته چې وی چې دوی د زکات مصرف نه نو په دغه کې هم د الله پاک لوی حکمت دی یو مالدار پیدا کو نو دا هم د الله پاک د حکمت نه خالی نه دی بلې غریب پیدا کو نو دا هم د الله پاک د حکمت نه خالی نه دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي انما الصدقات بشک صدقې للفقراء د فقیرانو د پاره والمساکین او د مسکینانو د پاره دی والعاملین او د دې راټولونکي علیها چې په دې باندې مقرر دي والمؤلفه قلوبهم او هغه خلک چې دا غوښنه نو مؤلف چې نو هغه دی الفت په کې راولي محبت دا غوي د رونو کې واچولې شي وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو غلامانو کې والغانمین او د قرضدارو د پاره وفي سبیل الله او د الله په لار کې وابن السبیل او مسافر ان زکات د ساغوي د پاره دی فریضه من الله دا فریضه د الله د طرف نه والله الله پاک علیم پوه دی حکیم او د حکمت خاوند دی